پاغي کې به مونږه ډیسکس کوو definition of science, explanation به کوو د ساينس, what is scientific method څه شی دی, پاغي کې کم steps involved دي, او په لاست کې تاسو ته assignment ورکو ان شاء الله. Definition of science, the science definition څه دی, the word science is derived from a Latin word scientia. Scientia چې کوم دی دا لاتینی زبان ورډ دی او د دې نه دا ټکی راوته ساينس چې دا غي مطلب دی which means knowledge, علم, is the study of the nature. Science څه دی, the study of nature and behavior of natural things. د قدرت study کول, د nature study کول, او د قدرتي سيزونو behavior عادتونه study کول, and the knowledge that we obtain about them. او کم knowledge موږ ته دا غي نه ملایويږي, دا زموږ سره څه شی دی, دا ساينس دی. explanation کو په زرګونو کاله مخکې او داسې په سونو کاله مخکې په خوا کدا سي بيماري براله یا څه براله نو چاته به دا غي څه علم نو, بس وي به یاره دا چې کم دی د یو د ګارد د طرف نه چې کم دی بس پنګ باندې راغلي دا بس د بيماري او قهر سو که فرض کوي انسان ته بيماري ولګي دا غي د وجنه مړ شو نو هم خلکو دا پته نو چې دا بيماري سو, خو بس الله طرف نو خبره ختم شوله. نو ټیک ته د الله طرف نو خو بيماري سو څه قسم بيماري پتا باندې راوستي وا نو داغه چاته علم نو ځکه چې الله تعالی ک بيماري را لګلې دي خو داغه علاج هم را لګلې دي او علم هم را لګلې دي چې انسان له پکار دی چې علم حاصل کړي د بيمارو د علاج د لپاره میډیسن را جوړ کړي او د انسانيت خدمت وکړي. لکه دا سیمه ورېدلې چې را په وخت کې کله چې بچا ته هارت اٹیک وشو نو خلکو به دا خبره کوله یار وای بلا والے دي کنه, لکه دا عجیب غونته خبرې به خلکو کوله, اوس بلا والے دي نو دا څه خبره شوله, صحیح ده. ابا هارت اٹیک وي به ملا باندې نشانم پروت دی کنه, بلډ بکلاټ شو, ملا به نشو و دي شي وو مدي به دا په گزار پروت دی والے دی کنه. دغه شانتي ملیریا چې کومه نو دا خو موږ ته پته ولګی چې دا د ماشي د وجنه کیږي او د ماشي پلازموډیم خلکو ته ورواچي ملیریا چې کوم دی دا غي د وجنه کیږي, خو خلکو بده تسوي وې د ګنده هوا د وجنه کیږي. چا په جندرم نه ملیریا ټکی هم د مالا او ریا ناغسته شوی دی چې هغه بیډ ایر ته وي نو خبر خلکو. نو دغه شانتي د خلکو عجیب غونته عقیده وي کله چې ساينس راغی دا خبرې چینج شولې. ساينس is the study of natural world through observation and experiment. was the natural world study بته کې نو دا به په څه باندې کې په observation مشاهده به کې مختلف شیزونه بینه ګوره به observe کې به بیا په هغه باندې تجربه کې. A scientific explanation uses observation and measurement to explain something we see in the natural world. No scientific explanation چې کوم دی بیا موږ دغه observation او measurement چې کوم دی هغه موږ سکو explain کو کوم چې موږ په natural world کې اینو. Scientific explanation should match the evidence and be logical. لکه دا به logical خبري اسی فضول هوایی خبره بنی بلکې logical به پاغي کې بخامه خاص منطق انوالي, or they should at least match as much of the evidence as possible. سمرا زموږ سره چې ثبوتونه راځي چې داغه سره دی لګ شانتي resemblance خامخاږي سنا سره resemblance سره کوي چې سمرا possibly مطلب زموږ سره سمرا ثبوتونه او موږ د شي په اړه کې چې کوم observation کوو چې دا دوه میچ کوي. ټیک ده په خبره باندې پوه شولې, دا به داسې هوایی خبره نه مونږ به خامخا خصوصیزونو ته ګورو, حقایق ته به ګورو, دا غینه بیا بعد مونږ خبره کوو. دا څنګه چې بس په هوا کې خبره وکړه چې بس دا کار به جدا سي. ټیک ده راځو مونږه دا شانتي why object fall to the ground. اوسونه سو observation چې هغه مونږ په خپل دغه کې کړی دی په خپل روزمره زندګۍ کې ساينسدانانو چې کړی دي نو لکه خلک د سيزونو ته ګوري, مختلف قسمه سيزونو ته ګوري, بهر ته روزي وګوري, نوي سيزونو ته په نظر باندې راشي کوم د صباره کې او ته علمي یا مخکې په کتاب کې کتلی خو دې کنفیوز کیږي نه, کیوریاسټي نه پیدا کیږي, خو کو نه کتلی نو دې کیوریس شي دی و چیرې دا کار څنګه وشو. لکه مخکې به خلکو دا سوچ کو چیرې زمکه ته سيزونه ولې راغورځيږي چې کم سيزون برولې جزمکه ته راځي. ټیک ده نو دا غي به موږ ته چې کم دی ساينسدانانو په غي باندې سټډي وکړه نو سوې
چې well there is a force called gravity دا د gravity د وجې نه کېږي. gravity څه شی دی چې that attract every object in the universe to every other object. ګوره د هر دو باډیز په منځ کې په یونیورس کې فورس اف اټریکشن دی. صحیح ده. اوس دا باډیز چې څومره درنې دومره به د دوی فورس اف اټریکشن سیوای او چې څومره د دوی په منځ کې فاصله کمی نو دومره به زیاتې فورس اف اټریکشن. صحیح ده. اوس ځمکه ډیره زیاته درنه ده چې موږ ځان ته راکاږي. صحیح ده که نه؟ دغه شانتي نور چې کوم دی هغه ځمکه ځان ته راکاږي، ځمکه چې کوم دی سپوږمۍ ځان ته راکاږي. اوس دا دوی ته ورغورځېږي ویل نه، نو دا جدا بیا یو علم دی چې مطلب دا چونکې دا ځمکه د دې نور نه تاویږي، که فرض که دا تاوېدی نه، دا روټیشن نه کولی، نو دا به د نور ته ورغوځاره شي و ځکه چې نور ځان ته راکاږي. بهرحال په دې به انشاءالله په نهم کې بیا ډسکشن کوو چې کله تاسو نهم ته شئ په هغې کې بیا ډسکشن کوو. خو دغه څیز دی چې دا هم یو ابزرویشن خلک کوي. وای is the sky blue؟ د ته بهر ته ووتلی او اسمان ته دې وکتل او ته وایې چې یاره د اسمان شین ولې ښکاري او دی ولې ښکاري موږ ته بلو کلر موږ ته ولې ښکاري؟ د دې خپل کلر څنګه دی؟ حالانکې سپیس ته چې وخیږې او بیا اسمان ته ګورې جو بلیک ته ښکاري، خو د ځمکې نه ته بلو ښکاري. دا د اسمان کلر خو نه دی دا بلو. صحیح ده. دا بلو کلر چې دی د اسمان کلر نه دی، بلکې کم لایټ چې دا سن نه چې کم دی هغه زموږ ځمکې ته راځي سپین کلر کې. صحیح ده. سپین خو چونکې کلر نه دی بلکې ټول کلر چې راوځي شي نو په شریکه باندې ته مونږه سپین کلر وایو. بنیادي زموږ سره رنګونه درې دي، ریډ دی، گرین دی او بلو دی. د دې نه بیا اووه کلرونه جوړ شوي دي د دې د مکس کولو نه. نو دا ټول کلرونه چې په شریکه نو مونږ ته سپین غونته ښکاري. دا د ځمکې ته رارسي. په دې کې بلو چې کم دی هغه زموږ سره سکیټرډ شي، د دې انوایرمنټ د پاسه زموږ د اټماسفیر د پاسه څه شي سکیټرډ شي. لکه نور رنګونه هم سکیټر کیږي خو بلو ډیر سکیټرډ کیږي او ځینې زموږ ځمکې ته را انټر شي. صحیح ده. نو کم چې ډیر زیات سکیټر شي خور شي د ځمکې د پاسه د اټماسفیر د پاسه نو موږ ته ښکاري دا بلو رنګ نه دی، وایي دا ډیر زیات سکیټرډ کیږي ځکه موږ ته چې کم دی هغه بره په نظر باندې راځي. نو موږ وایي د اسمان رنګ ودی دی. ها څه خبرې یاد ساتل پکار دی چې scientific knowledge depends on evidence. یاد وساتئ چې evidence نه ثبوت نه نو scientific knowledge چرته مستا خبره چې کوم دی هغه نه مني، اب ډیپند کوي، اب انحصار کوي په باندې په ثبوت باندې which is collected through different means like observation and experiment. اوس دغه ثبوت په تو څنګه راوړې نو ته observation کې او ته تجربه کې experiments پکې which leads to scientific research. د دې مطلب دا شو چې کې scientific research کې دا به تاسو scientific research ته رسئ. Scientific method of investigation. This method, scientists use a series of steps to solve a specific problem during their research. ساينسدانان څه کې د خپل ریسرچ په ټیم کې مختلف قسمه سټیپس چې کوم دی هغه فالو کوي چې هغه ته موږ سوایو مطلب چې کله موږ ساينټیفیک انویسټیګیشن یا ساينټیفیک میتھډ وته موږ وایو یا د انویسټیګیشن کول لپاره کوم میتھډ اپلای کیږي هغه ته موږ ساينټیفیک میتھډ وایو. ٹھیک شو کنه؟ نو یو پرابلم دی بایولوژیکل پرابلم دی هغه ته موږ بایولوژیکل میتھډ باندې چې کوم دی اپروچ کوو. ٹھیک شو کنه؟ نو دغه شانتي هغه میتھډ ساينسدانانو یې خو دی ته په خپل طریقه باندې چې کوم دی یو سیس ته اپروچ نه کوي بلکې ساينسدانانو چې کومه طریقې خو دی نو ته په هغه باندې اپروچ کوي. هر انسان ته الله تعالی دماغ ورکړي دی، هر انسان سوچ کولی شي، د ریسرچ کولی شي، نو او دي کی هر انسان دیو کی خود طریقه به فالو کوي د ساينسدانانو غا. These steps are called the scientific method of investigation. دغه steps ته سوې scientific method of investigation. دا زموږ ټاپک دی. Scientific method of investigation څه شي دی؟ What is scientific inquiry? ګوره دا وکه موږ چې scientific inquiry څه ته وایي، how are experiment designed and conducted, what are some other types of scientific investigation. کفرس کا نور هم داسې څه طریقې دي د scientific investigation. د ټول اولنې په scientific میتھډ چې کوم دی پاغي کې زموږ سره دی اولنې سټپ چې کوم دی هغه موږ سکو ask a question. تو یو کوېسچن چې کوم دی هغه به تو تپوس پکې د خلکو نه. نو thinking and questioning is the start of scientific inquiry process. د یو scientific inquiry process چې کوم دی نو پاغي کې به اول تو سوچ کې او د سوچ نه بعد د خلکو نه به تپوسونه کې چیرې دا سیس څنګه دی. نو تپوس کول او سوچ کول دا ګوره اولنې سټپ دی. Scientific inquiry refer to the diverse different ways in which scientists study the natural world and purpose suggest explanation based on evidence they gather. نو دوی ته مختلف قسمه evidence راځي، ثبوتونه ورته راځي او د هغې په بیس باندې چې کوم دی د دنیا کله دا سټډي کوي، د مختلف شیزونو سټډي کوي، نو ته چې کوم ثبوتونه میلاو شي دوی د هغې په بیس باندې
یو سټیټمنټ ورکی ټیک شو ها نو ساينټیفیک انکوایری often begins with a question ګوره ساينټیفیک سټډي چې کوم دی د کوېسچن نه شروع کیږي په ذهن کې یو کوېسچن پیدا کیږي د یو څه په اړه کې کیوریاسيټي وشي نو کوېسچن پیدا شي او بیا څه چلې a question about an observation تا observation کړی دی دغه باره کې ستا په ذهن کې کوېسچن پیدا شو and trying to answer a question اوس چې ستا په ذهن کې سوال پیدا شو نو ستا په ذهن کې دغه لپاره جواب هم پیدا کیږي اوس دغه جواب څه شی دی د دې مطلب دا دی چې you are developing a hypothesis ته چې کوم دی یو مفروضه کې صحیح ده لکه یو خبره فرض کې چې دا به کېدی شي چې داسي نو hypothesis وته ویل کېږي second step ستا چې کوم دی hypothesis دی ګوره second step څه شو hypothesis developing a hypothesis is a possible answer to a scientific question یو scientific question ستا په ذهن کې راغلی دی او غیر تا یو جواب ستا په ذهن کې راغی یو داسې جواب چې هغه مطلب کېدی شي لکه مطلب دغه سره resemblance کوي دغه جواب یا نه خو possible مطلب ممکن دی چې دا جوابي د سر دی hypothesis دی a hypothesis is an educated guess about how things work یو سیس کار څنګه کې دغه په اړه کې یو خخولي بهترینه تعلیم یافته سره چې څنګه سوچ کوي نو داسې یو hypothesis یو guess دی ته یو سوچ کې چې کېدی شي maybe داسې خدا به educated دی دا به داسې نه چې بس هوایي غونډه خبره وي most of the time a hypothesis is written like this څنګه نو if او then مونږ په hypothesis کې لیکو صحیح ده کفرس کا داسې نو دا به مطلب د دې جواب بداسي لکه کومه وایو چیرې لکه مونږه دغه کو چیرې د ماشه چې کم دی کنه نو دا کفرس کا انسان ته ملیریا کاز کوي ګوره مونږ یو hypothesis کو صحیح ده نو hypothesis زموږ سره دا نه دی دا hypothesis مونږ د چک کول لپاره if او then په اپلای کو ګوره hypothesis مونږ یې ماشه چې کم دی د ملیریا خوري دا hypothesis شو maybe نه خوري خو بیا خو پچون کې ایکسپریمنټ شول ثابت شول خو جدا خبره ده خو مونږ اسی وایو یاره کې دي شي ماشه چې کم دی د ملیریا خوري نو اوس د دې hypothesis د لپاره مونږ if او then په دوه باندې اپلای کو نو مونږ وایو کو فرض کا د ماشه ملیریا خوري نو د ملیریال پیشنټ په ینه کې چې کم پیراسایت موجودي نو دا په دې ماشه کې هم موجودي صحیح ده کنه نو دغه مونږه ګور لکه if او then په اپلای کو ټیک شو کنه ها لکه داسې if I do this then this will happen دا بوشي کو زه داسې وکم نو داسې بوشي صحیح ده کنه ها اوس تاسو د پاره یو مونږه دغه زه یو چې کوم دی یو پرابلم ما تاسو ته پاره دا کړی دی تاسو په هغه باندې hypothesis جوړوي fill in the blanks with the appropriate information from your own experiment خپل experiment وکړئ خپل what are the two hypotheses that might answer this question دا ګوره question دی ستا په ذهن کې پیدا شوی دی why does it take the school bus longer to get to school on Monday compared to Friday په منډه باندې د سکول بس سکول ته لیټ ولې را رسی که فرض کومه کمپیریزن وکړو د سره د فرایډے سره په فرایډے باندې زر را رسی دا یو کوېسچن د زما په ذهن کې راغی اوس د دې کوېسچن په باره کې تاسو سو هایپوتیسس ډیولپ کړئ کنه چې دا د څه د وجې نه کیږي نو تاسو هغه وجه ولیکئ چې دا د دې وجې نه دا ستا هایپوتیسس شو نو دا به تاسو ولیکئ په دې هایپوتیسس A کې دویم هایپوتیسس په کوم کې چې دا کې دي چې د دې وجې نه دوه هایپوتیسس تاسو جوړ کړئ او د هغه هایپوتیسس د ویلیډیټي چک دغه د چک کول لپاره تاسو وګورئ چې دا څومره ټیک دی نو تاسو اسی وګورئ چې په تاسو ایکسپریمنٹ وکوي خو تاسو اسی هغه خپل هایپوتیسس چې کوم دی په دې شکل کې ولیکئ چې اف که فرض کدا وجه نو سی چلوي او که فرض کدا وجه نو سی چلوي نو اف او دن په اپلای کوي تاسو خپل ټرای وکړئ چې بیا راشه خیر زبر سروم چې کوم دی هیلپ وکما خو چونکه چټیانی تاسو په کوشش وکړئ تاسو خپل مشرانو هم تاسو کې که څوک پوهیږي چې بایولوژي کړي یا څوک دیسیس باندې لکشانتي علم وسره جو تاسو دا غوښنه هم تاسو کې په نت باندې سرچ کولای شئ نو تاسو په خپل سټډي وکړئ چې بیا کله راشه زه به ته هم ان شاء الله کوشش وکم چې زه تاسو ته دا ایکسپلین کوم خدا تاسو غوړې هوم ورک دی نو دوه هایپوتیسس به تاسو مال په دې پرابلم باندې په دې کوېسچن باندې تاسو مال راوړئ Step 3 testing a hypothesis د یو hypothesis test کول لپاره یو ساينسدان څه چل کوي
نو د پاغه باندې ایکسپریمنٹ کوي ډیر شي ایکسپریمنٹ بار 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 په دې باندې ایکسپریمنٹ کوي چې دا خبره ثابت شي لکه ما یو جواب په ذهن کې راوسته دي نو دا هغه جواب د پروف کول لپاره زه ایکسپریمنٹ کوم ټیک ده چې په تجربه کوم چې آیا دا داسې دی او کنه دی ټیک شو ها څلورم نمبر چې کله ته پاغه باندې تجربه وکړه ایکسپریمنٹ ته وکړو نو وس ستا سره به result راځي وداغه انالایزینګ کې نو ډیټا ار فیکټس تاسو سره چې کوم ډیټا رااله حقایق دي فیګرز دي نمبرز کې راغلي تاسو سره and other evidence یا نور evidence دي gathered through qualitative and quantitative observation تاسو سره هغه ډیټا رااله یا د کوالټیټیو په کوالټیټیو شکل کې یا په کوانټیټیټیو شکل کې کوالټي ویل کېږي معیار ته صحیح ده چې دا سیزون سره فرض کومګوي دا خده دا نه خده دا تور دی دا سپین دی دا کوالټي ده او بل په دې کې کوم څه دا سیز چې کوم دی دا تور دی دا ګرم دی دا یخ دی د سره کوالټي ده نو تاسو ډیټا په دې شکل کې راشي یا تاسو په دې شکل کې راشي چې دا سلور دی 15 دی شپږ دی لس دی 12 دی په نمبرز کې راشي کوانټیټیټیو ډیټا شو له مقدار شو صحیح ده په خبره پوه شو نو کلیکټ ډیټا they need to be interpreted you can draw conclusion about your hypothesis نو چې تاسو سره کوم ډیټا رااله تو اوس د دې نسره غستې شي لکه تا اول سوال پیدا شو پاغه د هایپوتھیسس وکړل پاغه د ایکسپریمنٹ کو د ایکسپریمنٹ نه بعد تاسو سره ډیټا رااله نو د هغه ډیټا نو وستو چې چل کولای شي د هایپوتھیسس سره کمپیر کا تاسو سره به نتایج راشي کنکلوژن بر سره راشي ها لکه فار ایگزامپل مونږ یو ایکسپریمنٹ کو لکه څنګه ایکسپریمنٹ خلق کی نو مدل لیک تاسو ته یو چې کوم دی یو ایگزامپل درکړی دی زموږ سره ډیټا ټیبل دی ا ډیټا ټیبل هیلپ یو ریکګنایز د انفارمیشن کلیکټډ ان ان ایکسپریمنٹ په ایکسپریمنٹ کې تاسو سره کوم ډیټا رااله نو دا غي تاسو کې یو ټیبل خلق جوړي صحیح ده ډیټا ټیبل وته وي ډو د ډیټا سپورټ د هایپوتھیسس دیٹ برډز پریفر ریډ فیډر ګوره اوس دلته کې دی یو ایکسپریمنٹ لکه تاسو ته یادوم چې برډز چې کوم دي مرغه نو دی د پاره خلکو اکثر په کور کې فیډري جوړی کړي برډ فیډر وته ویل کېږي زیات تر په خاریو کې خلک جوړي چې پاغي کې وته دانې اچولي او اوبای وته اچولي او ته ګلوکوز وغیرہ وته پکې اچولي نو مرغه راځي او پاغي کې نه خپل خوراک کوي او زی ټیک دا غته وي برډ فیډر وته وي مونږ هم په کورونو کې اکثر که تاسو خیال کړی روټي چې کم دې کچ کچ کټ کو یا چاولي را واخلو یا نور څه غنم منم یا جوار دا وته مونږ غورځو غرازي او خوري خو نه په دې خاریو کې او په دې په غړ غړ سټیز کې خلکو ته برډ فیډر جوړ کړي ډېر زیات مزداري ډېر خولي کلرفل شیزونه جوړ کړي اوس ته په دې ایکسپریمنٹ کې اول سوچ کوېسچنز تا په ذهن کې دا راغی چې د مرغو کم کلر برډ فیډر لکه فیډري خوښ دی د دې مرغو کم یو کلر فیډر خوښ دی کم یو رنگ ته دی زیات اټریکټ کیږي د مرغو کم رنگ خوښ دی فرض کا ته په دې ایکسپریمنٹ کې د تاسو کوېسچن تاسو چې کوم دی په ذهن کې سوال راغی نو ته چې کوم دی ته پاغي باندې هایپوتھیسس کې نو ستا هایپوتھیسس چې ډو د ډیټا سپورټ د هایپوتھیسس څه دی دیٹ برډ پریفر ریډ فیډر اوس ته یاره کې دی چې د مرغو ریډ کلر خوخي اول ستا کوېسچنو چې کم کلر به خوخي بیا تاسو یو جواب بزین کې راغی یاره کې دی چې سور کلر خوخي دا تاسو شو هایپوتھیسس شو د هایپوتھیسس چک کول لپاره تاسو چلو کو برډ فیډر دی جوړ کو او هغه لته سور کلر ورکو او بل برډ فیډر دی جوړ کو چې هغه لته یلو کلر ورکو وس هغه ته ولګول او په ډے 1 باندې تو ګوره نمبر اف وزټ پر ډے نو په پیل ورځ باندې 7 مرغې چې کم دی هغه ریډ باندې کې ناستلې په پوره ورځ کې ول او مرغې رااله او د یلو له دوه رااله په دویم ورځ باندې بیا تا ابزرویشن کو نو د ریډ لشپګ رااله او د یلو له سوراله درې رااله په بل ورځ باندې تو قتل نو د ریډ لا اته مرغې رااله او د یلو له یو مرغې رااله سر مختلف قسم ډیټا رااله نو کو ته وګوره اورال کو ته اورال وګوره نو ستا سره ریشو چې کم دی د ریډ سیوا رااله مطلب دا دی چې د ریډ دا گراف ستانه اوچت دی دا وګور دا گراف اوچت جوړیږي دا خطه ډاون جوړیږي نه صحیح دی د 3 نخکته خطه او دا چې کم دی 8 تر رسیدلې دی نو اټ مینز چې زمون سره اول خطو دا جمع کولم شي چې 7 + 6 + 8 صحیح دی درې ورځې ډیټا دی دا کړله او 2 + 3 + 1
صحیح ده. نو دا څومره شول او هغه څومره شول، نو ظاهره خبره ده د ریډ د وزټ دی سیوا دی. اټ مینز چې د مرغو ریډ کلر خوښ دی. په دې خبره پوه شو. نو تاسو سره ډیټا رااله، ډیټا سره په کوم شکل کې رااله؟ په دې شکل کې رااله، نه په دې شکل کې د څه شوله ستا ډیټا شوله. دا ډیټا د هایپوتھیسس سره کمپیر کا. هایپوتھیسس څه دی؟ چې birds prefer red feeder، چې د مرغو ریډ فیډر خوښه دي سره کمپیر کا. نو آیا دا سپورټ کوي؟ او بالکل سپورټ کوي، ځکه چې ریډ زموږ سره وزټ سیوا دي. نو ستا ایکسپریمنٹ، ستا هایپوتھیسس چې کوم دی هغه ټرو ثابت شول، وس د دینه تھیوري جوړه شوله. اسی جنرال خبره یاد ساتئ چې د مرغو چې کوم دی بلیک، یلو او وایټ کلر زیات نه خوښ. صحیح ده. د دې زیات تر بلو کلر، گرین کلر او ریډ کلر خوښي. صحیح ده. ټیک شو. د ساس په علم کې یو نوې اضافه وشوله. نو دا او کوشش وکړئ په خپل کور کې برډ فیډرز جوړ کړئ، ښه مرغو ته چې کوم دی پای کې خوراک اچوي د ثواب د پاره. ښه صحیح ده. وس تاسو سره کنکلوژن راغی. دا مونږه دا خبره چې کوم وکړو، کنکلوژن از ا سمری اف وات یو هاف لرن ان ان ایکسپریمنٹ. په یو ایکسپریمنٹ کې تا څه زده کړی دي، نو هغه زموږ سره څه شی دی؟ کنکلوژن دی. دغه سمری چې کوم ده نو هغه مونږ ګورو. نو compare what you learned from the result conclusion. صحیح ده. ته خپل کنکلوژن کمپیر کا یا ریزلټ کمپیر کا and what you already know، چې کوم ته مخکې نه پته، نو ته څه پته ده؟ هایپوتھیسس. نو خپل کنکلوژن د هایپوتھیسس سره کمپیر کا، چې کله ته دوانه کمپیر کړل ستاسو سره به جواب راشي. نو آیا هغه جواب څه شه دی؟ if result support hypothesis، کدا ریزلټ د هایپوتھیسس په حق کې هایپوتھیسس ثابتې لکه ټکی ثابتې، نو د هایپوتھیسس بیکم theory. د دې نه څه جوړ شي؟ theory جوړ شي. if result do not support hypothesis we need to change our procedure and make a new hypothesis. نو موږ بیا پښازو، موږ پروسیجر چینج کوو او نوی هایپوتھیسس به جوړو. ټیک ته په دې خبر باندې پوه شولای. کمیونیکیټینګ وس چې کله تا س ایکسپریمنٹ وکړه او تیوري جوړ کړه، نو کمیونیکیټینګ از د شیرینګ اف آیډیاز اینڈ ریزلټس with other through writing and speaking. وس ته به دا د نور خلکو سره هم شیر کې کنه، نو یا د وینا په شکل کې یا د لیکلو په شکل کې. ways scientists communicate، ساينسدانان په کومه طریقه باندې کمیونیکیشن کوي؟ نو scientists communicate by giving talks at the scientific meetings. په ساينټیفیک میټینګز، غټ میټینګز کې ساينسدانان راغونډيږي، پاغي کې خبرې کوي، یا exchanging information on the internet، یا په انټرنیټ باندې د یو بل سره خپل چې کوم دی انفارمیشن شیر کوي. or publishing articles and scientific journals. scientific journals یې پاغي کې خپل آرټیکل پبلش کوي، هغه بیا نور ساينسدانان وګوره، پاغي باندې هغه رائے ورکي. ٹھیک ده. drawing a conclusion. اوس مونږ د برډ فیډرز هغه کنکلوژن کړو. صحیح ده کنه؟ اخو ټرو ثابت شو، جو خبره ختم شو، لکه مونږ وې ټیک ده تیوري ته جوړه شوله. خو کله کله زموږ سره دا شي چې ریزلټ زموږ سره ډیر عجیب راشي. لکه فار ایگزامپل کو زموږ سره دا ریزلټ راغلی وي، دا ریزلټ مونږ ګور سټډي کوخه، دا یو ډیفرنسز دي. تاسو په دې باندې پوه کوم. په ډے 1 باندې ریډ ته سلور رالل، یلو ته 15 رالل. په ډے 2 باندې ریډ ته 9 رالل او یلو ته 9 رالل. په ډے 3 باندې ریډ ته 5 رالل او یلو ته سلور رالل مرغه. او په ایوریج چې مونږ راويستو، نو ایوریج زموږ سره 6 رالل، مطلب دوه ایکوال دي. نو دی خو زموږ سره دا ریزلټ ګډ وډ کو دی، که مونږه سوچ دا کړو چې ریډ کلر د مرغو خوښ دی، نو دلته کې خو ریډ او یلو دوه ته په سیم ریشو سره مرغه راځي، نو ریزلټ زموږ سره عجیب راغی. نو کله کله زموږ سره ریزلټ داسې عجیب غونته راشي، نو بیا مونږه نور میتھډز چې کوم دی اپلای کو د ساينټیفیک سټډي. یا see that what are some other types of scientific observation. نو موږ بیا نور قسمه scientific observation کو، لکه څنګه two types of scientific investigation چې کوم دي زموږ سره کوم یو دي، یو observational research دی، یو opinion based research دی. observational research چې کوم دی په دې کې موږ څه کو، researchers try to observe an event without interfering. پاغیسیس کې دی انټرفیرنس نه کوي، ورزي وته نه، هغه کې چینجز نه راولي، خو ګوري په نظر باندې ګوري وته چې په دې کې څه چل کیږي، نو دا غي ابزرویشن کوي. یو دا طریقه ده. یا اوپینین بیسډ ریسرچ. او اوپینین بیسډ ریسرچ څنګه سره ده چې د خلکو نه بیا خلک
تاسو نه کوي سروې کوي انټرویو اخلي د مختلف قسمه زګونو ته زیو د خلکو باندې سروې کوي او دا غوینه انټرویو اخلي د collected data is then analyzed بیا کوم ډیټا چې راغونډه کی دغه انالیسز وکي نو ضروري نه چې هر څه د تو ابزرویشن وکي ځینې څه به تاسو کې ریسرچ بیس اوپینین بیس پکې د خلکو نه برای اخلي صحیح ده نو دا نور طریقې دي زموږ سره د ساينټیفیک ریسرچ په لاست کې اسایمنت چې کوم دي زموږ سره تاسو hypothesis about school bus چې ما تاسو لکم در کو هغه تاسو ولیکئ او write the lecture in your notebook کوم چې ما تاسو دا lecture در کو تاسو په خپل نوټبوک کې ولیکئ او دا ټاپک ته سره میمورایز کړئ ټاپک چونکه لینتي دی خو دا تاسو په بوک کې د پوره یو طریقه د نوم بیل ټاپک کې ځکه نه کو تاسو خیر دی په قلار وګورئ یو سیستم دی بیل ځکه خو چونکه په بوک کې دا په یو ټاپک کې راغلی دی نو ما ځکه په یو ټاپک کې وکړو صحیح ده टॉपिक ख़त्म शो बेस्ट ऑफ लक थैंक यू अल्लाह हाफिज़